عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې سار منز بوشو نو صحابهونه به تپوس کولو چې تاسو بیګا خوب لیدلې چې زه داغه تعبیر درته وک نو صحابه بو که خوب لیدلې نو هغه صحابه باغی پیغمبر ته بیان کا او هغه به ورته تعبیر کو چې تاسو د دې خوب دا تعبیر دی لکه 13 ورځو کې ما نه یو سړی تپوسو کو وی چې د دې کلو سړیو وې زمون کلی کې لس کسان الیکشن ته ولاړ وې دا فلانه منبر چې دا مې خوب کې ولیدو چې خپې ماتي دي او زه ولا زور کوم نو ما ورته ویلې چې سبا الیکشن دی سبا به تماشا وکړي وې چې تعبیر سره مال تعبیر داده چې فعل کیږي به سبا رښتیا فعل شو سړی ما تراغه خوب خو رښتیا شنو مال ما خطا ته پرون ویلی نو عرض میں داو عزیزانو چې خوب هم یو مستقل عالم دی او مستقل علم دی علامہ ابن سیرین چې دی په تعبیر رویا کې ډېر لوی امام تیر شوی او داغه کتاب دے تعبیر و رویا دا علامہ ابن سیرین خوب باندې ار سړی نه پوهیږي مونږ خلک خو چې خوب وګورو اسه خو چرته شیخ وګورم ورته وایي چې یاره شیخ صاحب داسې خوب مې لیدلی دی نو شیخ ورته ساړ تو پړتولی خوب په دې ټول صوبه سرحد کې د خوبونو په تعبیر باندې به ما خیال دی 10 قسم نه پوهیږي پر ټول فرنټیر دا ځان لا عزیزانو مستقل علم دی او بل خوب ار چاته ویل پکارم نه قرآن کې بل ذکر راځي ما خبرو هو پويږي قرآن کې بل ذکر راځي یوسف علی السلام خوب لیدلو او هغه خوب گویا کې سار پلار ته بیان نه پلار ته وایي چې څنګه دی هغه قران آیات یوسف سورۃ یوسف سروایا اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اذ قال يوسف لأبيه يوسف عليه السلام خپل پلار ته وی انی رأیت 11 کوكبا اے پلار ما یول استوری والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ دا په خوب کې ولید لی ساجدین چې ماته سجده کوله یول استوری او نور او سپوږمۍ ماته په سجده پراتو پلار ورته څوي یا بنیا اے بچیا لا تقصص رؤياك لاخوتك پام کوه چې دا خوب دی رونو ته ونه وي دا خوب دی رونو ته ونه وي ځکه چې یعقوب علیہ السلام پوه شو چې دا یوسف به یو وخت کې د مصر بادشاہ کیږي د دې خوب تعبیر دا ده چې دا یوسف به د مصر بادشاہ کیږي نورونه یو ناسکا
ناسکرونو ته دا خوب نوې فیکیدو لک قیدا سفریب بدر ته جوړ کی ولی ذکا ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان لوی دشمن دی دارونه بده برانګخته کی او سفریب بدر ته جوړ خو چې دا خوب دیرونو ته نه دا خوب دیرونو واوره رونو خپلو کې صلاح وکړه چې واوره نور اوس پوغمه د سجدي کوي پلار تزان دینز دی کوي او مونږ په لری کوي راځي چې کوی ته وګرځو آلو داستان دی که زندگی واو مړ نشو چرتا چره خو به ورشو نو کوی ته وګرځو نو عزیزانو عرض میں داو چې خوب یو مستقل عالم دی نو بیا خوب په درې قسمه دی یو خوب د پیغمبرانو دی چې هغه خوب وحی من الله ا دروغ نه یو خوب د اولیاء الله دی هغه اکثر صحیح وي او کله کله غلطي یو خوب ستاو زماده نو مونږه چې دا د ورځې سمرداري حکم دا د شپې په خوب کې ګورو مونږ د پښورونه یو د خپې خوب کې چچړې ګورو اوس مونږ بس ګورو زب خوب کې ګورم چې غټ مړې شوی دی ور سره روانه مو ډېر سقات ته ورس یا د جمعې شپه دا چا ډېر الواګانی جمعات تر تاسو به خوب کې څه ګورئ ځان ته وګورئ دا سدار چا خوب چې جون د ورځې سمردارو کې مبتلای دغه بلا چې د شپې په خوب کې هغه خلق زینونه چون کې پاک وي صفاوي نو داغي خوب چې ده هغه القا من الله لکه امام فخر الدین رازی د قران کریم ډېر لوی مفسر دی هغه د قران کریم یو تفسیر لیکل دی تفسیر کبیر ورته داغه په دې مقدمه کې لیکلی دی امام فخر الدین رازی چې یو شی په کې بلم لیکل یو شی په کې دالی کله د بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې چې قیصر روم بادشاہ چې هغه عمر فاروق ته خط راولېګلو چې زما په سر باندې هر وخت درد دي او بالکل نه ټیکيږي نو عمر فاروق یو ټوپای ورولېګل چې دا ټوپای په سراوانو په سر باندې درد نه ا ټوپای به چې د قیصر روم په سروانو په سر به درد نه او چې ټوپای به لری کړه بیا به درد خیال یو چې دا ټوپای پرانیزم چې دی کې څه شه ده چې ټوپای پرانیستنو هغه کې لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم بس نور څه نو پر نو قیصر روم وای چې په خدای قسم چې دا د دې کلمې برکت ته چې زما د سر نه دا درد لري شي علما لیکي که اوسم د چا په سر باندې درد وي او بسم الله په کاغذ اولی کې او پاکه ټوټه کې وتړي او په سر باندې اولی کې فورن با درد ته لري شي دویم شی امام فخر الدین رازی دالی کله دی چې ما تقریر کول تقریر میں کولو چې جنت بئیو جنت کے بدائیو مانے بئیو بنگلے بئیو نہرون بئیو دا بئیو دا بئیو دا یو سڑے پہ جلسہ کی را پاسے دا ما ته وی چې حضرت خبر اواورا
حورې به یې پکې وی چې آو وی زما خپله ښځه دومره ښایسته ده چې په 2 لکه حورو بیا ورنکړم. ماڼۍ به یې پکې زما دومره اعلی کور دی چې په 2 لکه ماڼو بیا ورنکړم. نه حورې پکار دی او نه ماڼۍ پکار دی. کور مخې ته مې نیر بیږي، ما ته د نیرونو هم ضرورت نشته. نو امام فخر الدین رازی ورته وی چې نو بیا څه غواړي؟ سړي ورته وی چې په خدای مینې ما که الله را تزان خی خو مسلمانېږم او کني والله کې مسلمان شم. نه د جنت په شوق مسلمانېږم او نه د حورو د غلمانانو په شوق مسلمانېږم. د جنت د الله د لیدو شوق مې دی کرا تزان خی خو ډېره خدا کني نه مسلمان. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما خیال وکړ چې اوس الله د ته خودل دا خو زما د اختیار شی نه دی، او زه خدای ته دا ویلی شم چې یا الله ته د ته ځان وښایه. نو زه لږ غلی شوم او مراقبه مې وکړه. مراقبه عزیزانو تاسو شاید چنوم بم نه اوریدلې چې مراقبه څه ته وایي. پیژنئ مراقبه مراقبه عزیزانو دې ته وایي چې په داسې ځای کې چې هلته هېڅوک نه وي، سترګې پټې کړي او توجه په دې زړه وکړي او د دې زړه کنیکشن پاس اسمان سره ملاو کړي. نو په دغه وخت کې څه عجیب و غریب کیفیت دا الله والا خلقو شروع کیږي. کاش چې هغه مقام ته خدای پاک مونږ هم ورورسوي. څه عجیب و غریب مراقبه دې ته وایي. یو بزرگ تا یو بادشاہ ویلې چې زه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکوم. هغه زه نه علم و نیمه بادشاہي و نه علم. بادشاہی نہ علم ہے واللہ کے علم. وجہ مراقبے و اللہ والی تو پورے درتا ہوئے. بادشاہ ورتل وجہ ہوا ہے چتنی ما بادشاہی څنګه نہ اخلے. اب بزرگ ورته وی چې چون چتر سنجری چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. ورته او بادشاہ د توري چترې غوندې د زما د بخت مختور شي. الله دې د قیامت په ورځ زما د بخت مختور کی که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وي که بړ کې مم تیریږي چې ته دې مالا بادشاہي راکې نو زما دې د قیامت په ورځ خدای مختور کی مړکې. ولی د دې په بدل کې ما څه مزه لیدلې ده چې زه د نیمه بادشاہي ستانه اغستل غواړم.
نو بزرگ ورته وی چې زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. اے بادشاہ غد نیمش پہ بادشاہ چیز خدای خبر کڑے ما زما دی پا خدای قسمی کستادا دی نیمی ورز بادشاہی ز پی اور بش باندے والما. بادشاہ حیران شو چا د نیمه شپې بادشاہی لا څه شي. نا بزرگ ورته وایي چې واورا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې دوی سے چشپته رشی او یوی سپاتش، نو په دغه وخت کې الله د دنیا اسمان ته ما یلیق بشانه تشریف راوړي، د دنیا اسمان او اعلان وشي په ټول کائنات کې چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورک، څوک شته چې دی وخت کې زما د کتو شوق کې او زه ورته ځان او خیمه. نا بزرگ ورته زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. آدنی مشپی پا خوند او پا مزه چه خدای پوی کڑے ما زما دی پا خدای قسمی کستا دی نیم ورز بادشاہی پا یور بشم والما. عاشق سڑے چه څه وخت کې معشوق د غیږې تراشي او دغه وخت کې د ته وای چې دا ټول پاکستان والا خدا معشوقه یو غنټې لزان نه جدا کوي په ایمانو به کی ها دا غم زکه نو کو چې ټول پاکستان پسې خو پرون مړوي چې دا منبرانم پاس کول. ما تاسو ته نو ویلي چې یو سړی یو مندانو پیدا کړي دی، مبارک شه مبارک شه، د ګلونو ګنټې دي ته زما زه تراز مبارک شه مبارک شه، الکه صد مور وادم شوه دی چې مبارک شه مبارک شه. خانه خراب بچو په خبره نه پوي څه چل شوه مبارک شه مبارک، تما کر راځه غوړی شکر خورو زه تا کر درځه مبارک شه مبارک، زمبای زمبای بکیږي دا تو چل شوه. نو عرض میں داؤ چې دغه خوان مونږ پیژنو نه، دا دومره تفصیل می درته دی پورې وکړو چې مراقبه مونږ پیژنو نه. مراقبه خو لوی شی دی، وصال شي د عاشق صادق د محبوب سره. بعض عشاق داسی وی چاغي د تصور په دنیا کې چې مستغرق وی نو د بادشاہ پروا نه لري. لکه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وې چې کله کله زما دربار ته راځه کنه څه اشعار براته وې، هغه ویل زه او ستا دربار ته زکه نه درځم چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې او د مېو جام پلاس کې ګرځوم، اورنګزیب والله ز تا خپل غلام غنم زبو ولې تا ترازم. نو د عشاق و عزیزانو دا مقام چا د بادشاہانو بادشاہی په یو کنج کنالی. ایو عاشق وی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ
जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं। दे आर द फोटो जरूरत से, फोटो से जरूरत च चा तसव्वुर तो पड़े की गर्जे जाहिर फोटो दे डेरा अलकान तगोरा चा बटवा के दे जिने फोटो सातले चा चे दे द खपल दोस्त फोटो पर बटवा की है प्रांग दी वर्ते उगूरी चे नुमाल। जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं, जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत। दयार जुल्फ बांधे चिचा जान तड़लई और दयार तस्वीर द चा पड़े की भी नो अलता द जाहिरी फोटो और तस्वीर जरूरत सी नो अर्ज में दाओ च मुराकिबा दे तवाई च सड़े सर टिटकी पजड़ तवज्जो की पदे जड़ आओ आसमान सरा लाइनो लगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह चो नुदाग दासठ दासे दास अगर बदास ने शु कहते दासे चिदा टोल उम्र मुराकिबे कड़े हुए नुदासठ बिल्कुल दासे कोक पातिशा नो इमाम फखरुद्दीन राजी मुराकिबा उकड़ा च खुदा दा सड़े च दे देवी च न जन्नत वाड़म न हुरे वाड़म न दा वाड़म न दा वाड़म प खुदा मैनेम का खुदा रातजान खई खु मुसलमाने गम किनी ने के नो इमा च मुराकिबा उकड़ा नो जड़ के राता इल्का उशवा वही पचो किस्मा वा यो वही फितरी यो वही इजादी और ये वही इल्काई दागा वही इल्काई दा चे इमाम फखरुद्दीन राजी ता पजड़े के इल्का उशवा चे दे सड़ी ता वो आया चे कत मुसलमान शुए न खुदा बता तजान खाई दता हुआ है नो दद मुराकिबे न सर उचत को और वर्तवेले च बचिया कता इस्लाम रोड़ो न खुदा बता तजान खाई बस पर जुमात के हुए च ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल च मुसलमान शो च माखाम शो सड़े मर शो। इमाम फखरुद्दीन राजी ता पता हो लगे थे चा सड़े हो मर शो चा सरा चिता वादा करे इमाम फखरुद्दीन राजी पवीनो हो जड़ल चिया रबा मां और सरा वादा करे हुआ तारा तड़के इल्का करे हुआ तो मुसलमान शे न खुदा बदर तजान खई और वादा पूरा न शो सड़े मर्श जख वादा खिलाफ यादा इल्का गलत हुआ प जड़ा जड़ा के इमाम फखरुद्दीन राजी दश पे उदश ची उदशु न खूब गोरी चियो बेहतरीन बाग दे और आला तख्त पके प्रोत थे और तख्त द पास दा सड़े नास्ते चिचा सरा मा वादा करे और द दुनिया खादिमान वर्ता गिर चापीर की वे माते चूले द मास्टर की टिटिकड़ी वे राते हुए चे इमाम साहब खपकी गमा राशनिज दे वे मां वर्ता हुई चे वादा खिलाफ शिवे हम दर सरा पर उनमें दर सरा चो वादा करे वह सड़ी राता हुए चे इमाम साहब प खुदा में दे कसमी चित्ता द कम शी वादरा सरा करे व प मगशी खुदा खुशहाल करमा मां खुदा उली दो और खुदा मां तजानो खुदा अजीजानो दे तवाही वही इल्काई चिदा उलिया अल्लाह तमकी की दे के बयान नोरम दे नेक खूबुना दाहम जुज मिन अज्जा इन नुबुआ द नुबुवत द अज्जाओ ना दाहम यो जुज दे नो अर्ज दाओ चे वही इरफानी चे दा
دا الله والا خلق پزړه کې الله پاک الهام او القاو کی. نو گویا دغه القا چې کوم دی دا هم یو جز د وحی. د قران کریم یو تفسیر دی هغه ته تفسیر مظهری وایي. دا لیکل دی مولانا ثناء الله پانی پتی په هندوستان پانی پت کې یو ډېر لوی ولی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرگ تیر شوی. که تاسو خیالو کوي اولیاء الله او نیکان چې دي نو دا هم په علماو کې تیری. جاهل سړی او بے علم سړی چې دی آغا ولی او بزرگ نشي جوړي. زکه چې د ولی او بزرگ غرض دای چې هغه به لار کې ولاړی او کوم لار چې خدای ته تلیوي دغه لار به خلق ته خای. نو کم سړی ته چې د خدای لار په خپل نه معلومه نو هغه به بل ته څوک او خفت را خفت کای کو ند بیدار یو ود بل د چرته وی خولې شي اخر ود وی خولو د پاره ویخ سړی پکا او چې سړی په خپل ود نو هغه به گویا کې بل ود سره ویخ. نو د ولایت د پاره علم چې ده هغه شرط ده. د پروردگار عالم شان او ذات هغه د سړی په خپل پیجندلې وینو اله د بل سړی ته وخی کړ. چا چې په خپل نه پیجندلې نو هغه بل ته چرته خو دیش. عزیزانو علماء محدثین لیکلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دعوت نبوت کول په دغه وخت کې دوه قسمه خلق او د دعوت نبوت داسې شی ولکه په یک دم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي. نو په دې حیواناتو کې تاسو وګورئ دوه قسمه مخلوق دي. یو داسې حیوان دی چې رڼا وګوري نو روند شي نظر نه لګي. په تیار کې نظر لګي او په رڼا کې نظر نه لګي. تاسو به پیژنې خاپیرک ورته وي. ا د شپې ګرځي د ورځې نه ګرځي. د ورځې هغه وګورئ چرته دیوال یا کوم سوړه کې نه نوته ځکه چې د ورځې داغه نظر نه لګي او د شپې داغه نظر لګي شپږ د ټوله شپه ګرځي. نو یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نړوند شي نظر نه لګي او یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو د 200 میلیونه ورته رامنډه کې اول راشي لکه پتنګ. پتنګ وګوره چې رڼا وګوره چې ګوره د دنیا پتنګان به ول راشي. نو بیا دغه پتنګان د رڼا نه زینه
کته ډیر شړې اغي بیا بیا ولا راځي، کته بیا شړې اغي بیا بیا ولا راځي. نو ترغه پورې د دې رڼا نه دا پتنګ جدا کیږي نه چې ترسو پورې خپل ځان په سوځولې نه. ترغه دې رڼا نه غیر چاپیر او په د پاسه بنيږي را بنيږي چې وزري وسوځي. سحر له وګوره د رڼا باندې ډيري پتنګان مړ پراته. علماء محدثین وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل داسیو لکه په یکدم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي. نو دغه وخت کې په مکه کې دنیا اوسېدا. ابو جهل، عبد الله ابن ابی ابن سلول، ابو لهب وغیرہ چرنا ولیدن وړاندې شو. رڼا و نظر نه لګېدو لیدو نه. او ابو بکر او عمر او عثمان چرنا ولیدا نو د پتنګانو غوندې پیزان قربان کړو، ځان په ورید پرید. نو شیخ سادی صاحب وایي دا ډېر لوی سړی تیر شوی. اوس عزیزانو زمونږ ملک کې شیخ سادی مونږه سپی جنو یا مولانا روم سپی جنو کنه جی مونږ اوس دې ورځو کې که خیالو کوي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړیږي. د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې چیربین بسوک جوړیږي. لکه په تور بلا د ټولو والے شي خو څوک به میر شي یا څوک به چورمین شي. سب بلا خو به پیوشو څه غم وړي کم بخت او بدبختو چې شپه او رزم بل غب نشته خو بس اړت خړت جوړ دی. هلته په صاحب حکومت اعلان وکړو چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړیږي. دا ملک د مسلم لیگو د پلار ټیکا ده. جنیجوی په مدینه منوره کې اعلان وکړو چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي. مدینه کې ته په خبر ګستر ګړوند شو په مدینه کې تاسو سره د مسلم لیگ وغم دی. الته خود پیغمبر روزی ته ودرېګا، درود وایا، سلام وایا، دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زې وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مونږ خلاص کې، د بمبارون هم خلاص کې. خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له د خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شي. هلته دا دعا وکړه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي. دا ستا ملک. زه خو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې مونځ ورکولو نه مې مړه تور شوی. کار کله مې پرېښو یا زه وروره لرې کېږئ. دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی. ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي. پرون چې تا د لنډی کوتل نه 83 امبولنسو کې د بم کباب شوی خلق راوړه. 83 امبولنسو او بیا حلم نوے پرون د 400 دا ډې نه دی سمره خلق په بمونو تیکه شوی خلق راوړه. ورځ بیرته نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي مال یو 2 شعر دي که پکې دا وراولې نور څه بیان خو مال نه راځي. ویلو آیا
माला शेरू नदादी कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम, है कोई तख्त के बनाने में, है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में। चरत सुख लग्या जी तख्त जोड़ई, हुकूमत जोड़ई, इख्तिदार जोड़ई, कोई तख्ता पे है नहलाने में। चरत द मोर यो बचे दे प बम के अलवते दे प तख्ता प्रोते लंबई कब्र द पारे तैयारी। है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में। कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन। चरता खजे नास्ती दी नावे जोड़ई, बार सड़ी पर जंज रागली दी क्लाशन को पे और सरदी और डजे कई और चरता दमड़ो कपने गंडले की। न दा शेरुन दी कदा अखबार की लिखल शी दा जमुंग मल्क नजमा अजीजान अर्ज दाओ चे मुल्क नंदा अल्लाह तला पर अजीम कहर और गजब के गिरफ्तार था। अजीम दिन मख के गोरई चे नोर बचकी नन खबर पोई पोई मोई नहीं। दरूस सदर चे अमरीके ततले शपक जरा सहाफियान अमरीके तरसी दिली। सहाफी पेजने मामा तता हुई वो यो तैफदा अरब सर चिकम दी यो मिनट पोई नशो मामा पोई नशो मा खुदर तवे जमा हो बेड़ा घर का दा तो पोइश कना आगा दा खुदा सादरा तखलक नास की कना च खबर न पोई गई। शपक जरा सहाफियान अमरीके तरसी दी शपक जरा आओ प अमरीका के प तमाम मुल्क अजीब व गरीब चिरागान दे चिदरू सदर गोरबचोफ अमरीके तरागले स्ताद मुल्क वजीर और सदर चिबल मुल्क तलाड़शी नु द अगा मुल्क सरबरा वर्ता वही अडे तनराजी या वर्ता कम कुसडब वजीर रौलीगी या वर्ता सुख सेक्रेटरी रौलीगी चेवर शजाज नेरा कुसका और आय वाला चरता होटल के ना हो दास्ताद अमल की इज्जत दे। अरब मुल्कुन ततले दे पता लगा वही चे शाह फहद द सऊदी अरब सरबरा चे दे शाह फहद रागले दे एयरपोर्ट तद दुई रिसीव कोल द पारा ख्वागुई तब पता लगा न चे दा खैर गुफ्तो लरागली दी नु चे तालब मलंग राशि और दरतवई चे पैसा रोड़ी खुदे मुबाखा नु तब वरपासी तस्ब वरपासी वरपासी खुब आगा चाला
چې ته پوهې چې دا څه سړی راغی، چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپېلني لوګی کولو والا راغی، نو ته به څه ورپاسې؟ دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې. بیا په دې پوهیږئ چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نشو. د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شو، هیڅ پیشرفت پکې نه کیږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي، او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي. نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دام ده. دلته تم خوشحالی چې خدای د کابل جوړ او مکی، ولی که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي که نه، ستاسو هم ورسره نیستی غوسې شوي. دا تاسو د خدای دپاره د کابل والاو خدمت کوئ، او دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وښیم. نو عرض میں داو عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نخته دی لګیا دی چې دینه مخ کې بچ کی. کله دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راو غورځي، ته په ایمان وای چې دا اعلان جنگ دی کنه دی. زوز د ملایم دی جماعت کې ناستم او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جماعت کې په مارا کېخ وی، نو دینه سیوا بل څه شته چې زما او دغه جنگ به پکېږي؟ بل څه شته؟ نو په یو ورځ ستا د لنډي کوتل فوجي کیمپونه وویشتل او په بله ورځ درته د باجوړ وویشته او پرون درته په 400 کې وویشته، او تلګیا د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې. یو بل نړۍ غوندې خبرم بکې ده، او دا تپوس بکوم چې ابل اورځي دوبۍ ته د جلیل کبابی کباب چا غوښتي؟ دا چا غوښتي؟ دوبۍ ته د پیښور د نوتی او د جلیل کبابی کباب چې څوک غواړي، وای په ایمان درته وای چې د دنه لوی بیغمه به د خپل ملک نه بل څوکي؟ دوبۍ ته نو عرض مې دا و عزیزانو چې زمونږ ژوند خو انتهایی خطره کې دی او مونږ ته د 1 منټ هم پته نه لګي چې هر چېرته ناست دی نو ته په امن کې نه یې، که په کور کې په امن کې نه یې، که په دکان کې په امن کې نه یې، که په لاره روان یې په امن کې روان به یې او غړز به شي، تیکه تیکه به پروت. د ملک د بې امنۍ دا حال او حکومت سره غم د دې دی چې الله دا د چواړیانو مشر جمعدار بم مونږه مسلم لیگ جوړو. په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته؟ دا د مسلم لیگ کو جایگیر دی. د ایمان تقاضا دا ده او ایمان دا ده چې د هرې صوبې سربراه اعلان وکړي چې ټول ممبران آزاد دي، چې څوک یې خوښه یې هغه د میر جوړ کړي. په کار خدا سي ټول آزاد نه،
ټول راوغواړي او لاس ورته بربند کی چې دا ګورئ کرت کوي او نجی مونږ سوي دي په مونږ دا منبران دا د مور پورنی کې ما پیژندل دا منبرانو ایمان بز تاسو توخند تاسو چې ورته زمبای کېدی او دا کامیاب کړیم دي دا بدر تزوخه یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چاله کا سوق مولا نه کوي قدر کی مولا پیدا شو نو تباکوم ایوی جی نکو مونږ مولا توب نه توبه ده پټه صلاح کړی دا چې د نواب مطلب څه دی راځي پټ پکې یو مولا کوي پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې خالم شوی دی او کلی ته راغی چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو وی څوک دی وی افلانې وی تاسو یې راولئ نو د نوابانو ته خیالو کې دا غټه متکی پرتی وي متکه پیژنې او غټ بالغ لوی کاټ او غټ بالغ ته توره رئیس ته دا په بالغ ته دا سیخه دا مولای ولا راوس ها مولا صاحب کمزه کې د علم وکړو نواب ورته نوابانو خبرې موریدلی چرته د خانانو خو موریدلی کنا خان نواب خا علم دیو کو یاو جیوم خالم شوی یاو جی سخوپاتی ندی وی نجی او ټکیم نه پات ټول کتابونه مې خلاص ویل ګوره مولا صاحب سبا پاتی پکې ویل نجی بالکل بس اتوری ته لاس کو نواب چې دې 60 ته ولا برابر کړ ویل تا ویلی چې خدای یو دی خو چې داسې کوي تا ویلی چې خدای ویل نجی ما خو نه دی ویلی چې خدای یو دی بس تورا نواب کې خوا اکلی خلق ته ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي کدا مولا وې نو د توري په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکونه زئی ویل ما تاسو ته پیجندلی وای چې تاسو کې کومولا جوړم شي تورا بنشي کول نو عزیزانو توري موري به ټول درته پته ولګي او د ملک بګوري چې جس کی لاٹھی اس کی بھینس دا ټول به د خان د خلې نو کرانی تماشا به وکي په دې څو ورځو نو دا زمونږ د ژوند حال دی پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پورا مانوس کړي نه او دینم زده کړي نه نو ترغه پوره خدای سره زمونږ ګډ جوړ نه جوړيږي نو چار کله دین دې زدن کو خدای سره دیم ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دیم دا حال دی نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء الله محوکی هغه شی چې کوم د رضا وشي لوح محفوظ چې سلی کلی دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محوکی داغه په ځای نور سولي دا دغه کار مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه یو نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کی عزیزانو داغه نظر پر لوح محفوظ پرې وته
اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې مراقبه دا هغه علم دی او هغه شان دی چې دی وخت کې مونږه پیژنوم نه په زبزوز دا خبره درته کوم زما دا یقین دی چې تاسو په پوهیږئ نه دا می یقین دی پیژنده خو پرې دا می یقین دی چې پوهیږئ په نه چې مراقبه څه ته وایي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القایی ده په لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی معنی بدبخت نو ډېر خپش او خیال وکړه چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکل دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر بده جهنم ته ځي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تدخل بزرگانو اقوال رایات شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي نو تقدیر کی بیا دو قسم دي تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کے دو قسم دی یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق دے نو تقدیر معلق چه دے الغا اللہ پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي نو یو داسې کار تیوشي چې بیا د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي بد کارونه کوي چې د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله یو کار تی داسې وشي چې بیا د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله اس پتہ نه لګي مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی اس پتہ نه لګي چې دا الله زیات رضا چې دا غ پڅ شي کې دا جمعات نه براوته 200 نفل بدی کړي تسبیح بدی اړولي خو چې جمعات نه روزه لکه بده داسې څه تیر شوی چې یاره نن خو مې ډېره خواري وکړه اغار څه د لاړه دوره شو بار چلار شي یو سړی به ولاړی د ننبئی دکان سره چې وګرم او یو اتانه راواله او د ننبئی نه ورته یو روټه والے ورک امنځونه به په مخ درويشته شوی او په دې یو روټه بستاو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی د پاره ده چې یو نه کوي تبنا اسره کې هر نه کوي تب ورتر غاړه وځي اور نه کوي دا بنوي چې دا لار کې کانه پروت ته دا بلا څنی کی مړه خو زخ پته واړه نه زرګونه منځونه بستا یو طرف ته لارې نه کانه دی خو کول چې تپی سوک تینده کو نه خوري دا اب لری شي او دا قبول شي په دې به جنت تلار شي ما خبره پوهیږم نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی اس پته نه عاشقان ډیر پرات رمضان ادي په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان ادي په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي
معشوقي عاشقان خو ډېر زیات دي. اوس دا هیڅ پته نه لګي چې د معشوقي منظور نظر څوک دی. هیڅ پته نه. یو معشوقه ده او زرګونه عاشقان، او د معشوقي په نظر کې څوک دی دا پته یا خدای ته پته ده یا د معشوقي اړه ته پته ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزان، مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چې بار الہ دا سړی خو ډېر محنتي او خواري کخ سړی دی او په لوح محفوظ شقي لیکلی شوی دی. خدای ته په کرم او مهرباني وکړي. څه زمانہ پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پړه کې القا وشوه چې مراقبه وکړه چې په لوح محفوظ وکړه نو د شقي په ځای سعید لیکلی شوی، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چې تقدیر مبرم کی بیا دو قسم دی. یو تقدیر مبرم په لوح محفوظ او فی علم اللہ، یو تقدیر مبرم دیتا ہوئی چې دا الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکل شوی. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام دا الله والو په دعا باندې رد کی. عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازو وکړه. ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشیشا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه، دا پیرانو میرانو له چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټي والا ګرم کینو یا الله یا الله دا سه اكو بکو دي چې ته نه خبرم نه او ز تا پسې پشیشا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغی عمره تروانم دعا راته وکړه. هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي. خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک، اے رورګوټیا چې التما دعا نه ير نکی، التما د پارم دعا وکړه. عمر فاروق دعا ډېر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي، لا سوچته او کنه اوچته، یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وي د جمعې په ورځ، یو خطبه وي او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه، اذان نرست دا دوا وی خلق وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا،
پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نه رستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما هغه مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبر هم ورته محتاج. زما په خبره پوهېږئ که نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یم کنه. مونږ خو 24 غنټې خدای ته محتاج. 24 غنټې تاسو خیال را که تاسو خیال وکړئ زمونږ د ملک جګړې دي صاحبه مانځه نه رستو دوا شته او نشته او کوه او مه کوه او که نه. یو ورځ دلته یو طالب ما ته وی ویره تقریر خو دې ډېر ښه وکړو خو دا سنتو نه رستو دی چې دوا وکړه نو دغه لږه ښه نه وه. زه هلته ستړی یم یو چې دا مونځ وشي دلته ما نه مسلو تپوس وکوي بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شوي. ما ورته ویل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې که ستا ورته حاجت نه مې کوه نو خو ما مه تنګوه. که ستا ضرورت خدای ته نه که نه مې کوه. نو بس چار دی خی اوچت پاسې دولار سنتو نه رستو دوا عزیزانو دا یاد لرئ. مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندوستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بله تله کې واچي نو دا به پې دروند شي. د دومره لوی علم خاوند هغه لیکلي دي چې سنتو نه رستو دوا که څوک فرض او واجب نه ګڼي لازم نه ګڼي نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهېږئ مونځ چې وشو بس خبره خلاصه شوه کار دی او ځان له دعا وکړه تخته که لازمه ملا نه ګڼه یو خدا چې ملا دعا ونه کړه ته د دې ځای نه نیسي کافره مانځه نه رستو دی دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی. بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي. او که ملا آزاد و زه آزاد یم ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ څه ټیپرم په ما خرڅ کړي دي خیال هم راغی جي زه خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي بس جګړه ختمه شوه. زما په دې خبره پوهېږئ نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي. زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو د ائمه او تابع خلق یو. تاسو خیال راغی بیګا یو سړی ما نه تپوس وکړو چې جي عربو ته تللی وم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او مونځ کوي په دې سینه لاس ږدي مال هغې مور مونځ دا مونځ مور نه یاد کړی دی نو مور خو یې دلته لاس خو ویلې رښتیا دی نو پوه خوشم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم. نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا ادبي دی معافي غواړم. دې خوا وګورئ دلې لاس نامنه لاندې لاس دا توسع فی الدین دا توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس ته کدلې کې خو منځ شو کدی دلې کې خو منځ شو کدی دلې کې خو منځ شو کدی زوړندونی وو قرات ته ویلو منځ شو. زما خبره پوهیږي دې ته وایي توسع فی الدین په دین کې ضیقت او تنگی نشتا فراخی ده پکې غوګونو ته ګوتې وړل وګورئ درې روایت راغلي
پیغمبر اے دیز تلاس کول او نیت تړل دامشتا اے دی منکبینو پوره اوگو پوره دامشتا الا شحمتیل اذن د دې غوګونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پوره دامشتا نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل کچا داسې وکړو کچا داسې وکړو درې واړو کې توسو ده نیت وتړلی شو اس مذایقه نشته د ائمه اربعه په دې کې اصولی اس اختلاف نشته چې کغوګونه دی راو ننیول د شیخانو غوند نیت مې وکړو نیت مې کړې نیت مې وکړو الته امام رکعت مو کې دی غوګونه راکاږي بیختی اوزا خو بس الله اکبر کا خلاصې کوا د غوګونه رانیولې نیت مې وکړو نیت مې کړې نیت مې وکړو نیت مې کړې او سلور رکعت او سلور رکعت او سلور رکعت په دې قهر دا زمون سپینګيري اخته یو بوډا مې چې ژوندې پرې نخوي د دوی د لاس لاس تنګ په دې قهر اخته خو پوي نه دا لوی ګناه ستاده چې تا علم نه ده علم وې اس تکلیف بدرتا زرت ایمانی ویم ز په دې خپل لړ کې خمت مې الحمدلله ثم الحمدلله د خدای لاک لاک شکرونه په قران او حدیث په اصول یې پوي کړي چې څه اصلي دین دی داغي په اصول پوي ماته هیڅ تکلیف نشته او نستا سو دوا پکار دا راته مخامخ چا جرأت کړي دي دا سډیر کو سډب مسډب په شیشه لګیای بجګر مولا دا خبره ده سکړي دا ده سکړي هغه ورځ یو سړی راغی وتا په تقریر کې دا پلانې خبره دا سکړي دا زمون مولا خو چې دا سړي ته ماته لګ مال راواله نو په سبا راغی ویجا خو چې زنه ورزم مال چې ناراضي خو دروغ وای غلط وای ظالم ته لګ راواله چې ما پوي کی کزه تقریر کې غلط خبره وکم زما دا ایمان ده چې برملا به معافي وغواړم او به ويم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ماته معافي وکړي توبه به وباسم عزیزانو مایس کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی ځان ته غټ قتل زت څه شی ما زت څه ما په خدای قسم ده چې دا د کوسو پمن سپم معنا خده